الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله پس تاسو خیال مکوي ګمان مکوي په الله باندې مخلف وعده رسله چې بخلاف کې د وعدو خپل د انبیاء سره ان الله بشک الله عزیز زور ورد انتقام ضرب بدل اغستون کې دی یوم تبدل الارض غیر الارض کله چې الله بدل کی زمکه په زید دی بلا والسماوات واسمانون هم بدل کی وبرزوا لله الواحد القهار او مخامخ ټول خلق هغه یکتا او زور ور خدای ته وتر المجرمین تبؤین دا ګناګاران یوم اذن په دغه رز باندې مقرنین فی الاسفاد چې تړلی شوی به د پاره د بیزته په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران قمیصونه بلدی د ګوګړو یي د بارودو یي وتغشا وجوههم النار پټکړی وي مخونو د دی ور ليجزي الله كل نفس ما كسبت د پاره د دې چې الله بدل ورکی هر یو انسان تداعد عمل موافق ان الله بشک الله سریع الحساب زر حساب اغستون کې دی هاذا بلاغ للناس دا واقعات دا احکامات او دا کتاب خکارا خونه د پاره د خلکو ولينذروا به چې تی په ويره وليعلموا چې دی پوي شي انما هو اله واحد چې بشک الله یکتا دی واحد دی وليذكر د دین نصیحت اخلی اولو الالباب خود عقل خاوندان الله پاک د صورت په اخره کې د صورت هغه تتمه کوي چیرې د الله پاک د وحدانیت د الله د رسالت د پیغمبر د رسالت د الله تر طرف نه او د الله پاک د خپل بندګانو سره د محاسبې بس طریقې الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منګه د دې انسانانو د پاره د کله چې قانون مقرر کړی دی بیا خاص کر هغه قانون چې هغه د ابراهیم علیه السلام په خله باندې مقرر شو چې پای کې د ابراهیم علیه السلام یو خبره چې هغه مونږ ویلې وا چې هغه فجعل افئده من الناس تهوي الیهم دا د مخلوق د پاره یو ځان له د عبرت نه او د عبرت نشان دی مفسرین وی پدې کې د عبرت نه او د عبرت نشان څه دی لکه څنګه چې مونږ ویلو چې پیغمبر علیه السلام وړو کې وو چې کله قحط راغلو او د ټولو کافرانو وی چې د بیت الله شریف غلاف بنیسو او دیوال پورې باندې خدیو یا خو باران کېږي یا ببرو نو د ابراهیم علیه السلام په دې دعا کې هم یو ټکی کچری نه وي نو دک مسله باندې نو را پیښوا تفسیر مدارک کی امام نصفی سے تفسیر کبیر کی امام رازی سے او تفسیر ساوی تفسیر جمل کی اگی او نقطہ او بیا خاص کر تفسیر جلالین کی اگی او نقطہ وباسی اگی وی دلته کې ابراهیم علیه السلام وی افئده من الناس دا من چې کوم دی د تبعیضیه وی بازی مونږ وایو بازی بداسي یعنی سو مونږ د پښتو کې سو وایو دا من د صد پر راځي ټول نه دا سو به داسي وی کدی چې چې ابراهیم علیه السلام د افئده من الناس په ځای باندې افئده الناس ویلې نو اوس به اک پوزیشنو کم چې په هغه وخت کې خودلته کې ابراهیم علیه السلام دلته کې وی افئده من الناس خدای پاک د بعض خلکو زړه وسره ولګي یعنی هغه خلک چې هغه طالبانی هغه د بیت الله شریف د لیدو طالبانی یعنی مؤمنانی نو د هغه زړه هغه ته د بیت الله سره ولګي دا هغه د زړه وسره مینه پیدا کی چې هغه نډینګي چې هغه راضی دلته کې کني کچری دا سينوي او افئده الناس نو بیا مقصد دا خدای پاک د ټول خلکو زړه وسره ولګي نو بیا به داسې نه وي چې بعضې خلک داسې دی اوسو چې د ابراهیم علیه السلام دا دعا قبوله شوې ده چې د بعضې خلکو زړونه ورسره ولګي بعضې خلک امریکې ته په دویمه ورځ رواني خو مکې ته نه ځي دوره پیسه ورسره د امریکې ته په دویمه ورځ ځي لیکن مکې ته نه ځي ولې الله وله زړه نه دی لګولی ابراهیم علیه السلام وایي چې کم طالبي د بعضې خلکو زړونه ورسره ولګي یعنی چې کم د بیت الله طالبانی او طالبان به سوګي چې اصلي مسلمانی نو د اغي طلب او اغي له توفیق ورکړي خدایا چې د اغي زړونه د مکې سره ولګي نو چې اغي دلته کې راځي زما اولاد بم ترقی کوي او استاد کور عبادت بم کیږي نو استا رضامندی بم حاصلېږي
نو دا هغه من په وجه باندې الله پاک د خلکو لا د مکی توفیق ورنکو د امریکای توفیق یې ورکو کني کچري په دې کې من نه وي نو بیا به مسلمان بلکې په نوم انسان به دې مکې ته ته نو مسلمان ته خپل عبادت ګران شوی مجوسی به وي زمام دا ځای دی عیسائی به وي زمام دا ځای دی یهودي به وي زمام دا ځای دی ولې د پیغمبر دعا خدای پاک زړونه هلته ولګي خو اگی چې کم دینو پدې کې من راوسته الله پاک دلته کې پتا تم کې دا بیانې چې لکه څنګه ابراهیم علیه السلام چې دعا کوله دا سره د خپل بچو غمو د اولاد غمو وسره چې دې ته عبادت مو کې هدي ته آسان مشنو پدې وجاغه وي چې کم طالبان دي کم طلب کوونکي دي نو خدای پاک د غي زړه سره ولګي نو هغه په ایربونو خلکو کې په لکونو خلک هغه التګيزي کچري په ایربونو تلې بیا ډېره زیاته مسله وا الله پاک وی پیغمبر علیه السلام دک شانتي چې کله د هغه دعا باندې الله هغه سره خپل وعده پوره کړه نو فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله د الله عادت نه دی الله باندې دا ګمان او خیال مګوا چې خپل انبیاء سره د خپل وعده خلاف وګینا انبیاء ته ویلي تاسو بغالبی تاسو تابعین او تاسو تابعداران بغالبی بس همیشه د پاره بغي غالبی ان الله عزیز بشک الله زور اور د انتقام او بدل دی لیٹ خو کیږي دیر پکې هو اندیر پکې نه د فارسی هغه مقوله ده وی دیر ګیرد د الله پاک په قانون کې چې کوم دی نو هغه دیر شته خو اندیر پکې نشته یعنی پرې خودل اندیر دی ته وی چې ته پرې دی بعضې وخت کې یو قانون هغه ظاهري لحاظ سره خو د انسان ذهن نالي خو د انسان ته ډېره زیاته فایده د قشانتی د الله پاک دا قانون چې بعضې وخت خو انسان له الله پاک ډیل ورکی خو هغه ډیل کې د هغه ډېر غټ نقصاني د دې هندوستان پاک و هند په تاریخ کې یو جج تیر شوی دی هغه ته به کړک سنگ وي او هغه پناهخوانده جج باندې مشهور دی تعلیم یې نو بې تعلیمو او بې تعلیمه جج او انګریزانو واغسته دا یو خبره نور ته کیسې نه کو صرف یو خبره ده کومه وی چې کله غالبا بوپال کې چې په دغه ریاست کې جرمونه ډېر زیات سیوا شو د هغه خورایي په هغه وخت کې هغه د دغه علاقې خان بهادر یا نوابو د وایسرای د لاندې به هغه کار کوي وزیر اعلی موږ به ووایو نو هغه به خورایي پسې راغی وی ورته وی چې خورایي ما جج کا د دې علاقې د جج اسامي خالی ده او هغه فل نشوه ما جج کا زره د حالات څنګه کنټرول کوم هغه ورته وی چې ګوره ماما ستا تعلیم نشته بې تعلیمې او د جج دپاره ډېر غټ د تعلیم ضرورت دی بیا نن سبا خو ښسترګې ناستي وی هغه ورته وی چې ته ماله خط راکړه باقي زما کار دی نو هغه اوله خط ورکړو چې کوم وزیر اعلی و یا وایسرای له وړو نو هغه ورته وی چې ستا نوم سره دی ورته وی چې کړک سنګ ورته وی ستا تعلیم سره دی نو ورته وی کړک سنګ ابه تعلیم څه پوهېدو ورته وی تا سره کومه ودره ورته وی کړک سنګ نو یې په خندا شو چې لکه بس صرف کړک یې بس نور چې کوم دی نو خیر خیریت دی وی هغه ورته وی چې د خیر خیریت پته به تا ته الګ ولګي چې ته ما په کرسۍ کښېنې بس بیا هغه چېرې دا خو عجیبه سړی دی بیا ورته وی چې بس ټیک دی دسخط یې ورته وکړو چې بس ځه ته د دې ریاست چې دی نو جج شوې نو هغه له جي کیس راغی وی څلورو کسانو په یو ځمکه باندې قبضه کړې وه او د چا نه چې پې قبضه کړې وه هغه سره د ځمکې ټول ډیټیل موجود و یعنې هغه سره کاغذات وو او هغه څلورو کسانو پې قبضه کړې وه او هغوی ځان له وکیل هم نیسلی و او وکیل یې ډېر زیات تیز و نو وی چې هغه کاغذاتو ته داسې وکته که نه او هغه کسانو ته یې وکته او د وکیل هغه دلایلو ته یې وکته نو بس وی هغه قلم راواغسته وی فیصلې یې ولیکله نو هغه وکیل ورپسې راپاڅېد چې جي ګورې د فیصلې لیکلو نه مخکې ګورې یو خبره یاده وساتئ دا کاغذات ګورې 2 نمبر هم کیدی شي د دې سره چې کوم کاغذات دي او دا کاغذات چې دي نو دا رپ هم کیدی شي ځکه چې زما تعلیم دا وایي چې زه یو کیس ګټل غواړم نو هغه زه په پټو سترګو ګټم نو هغه دغه پولیس والا نه تپوس وکړه چې دا تور کوټ والا پکې څوک دی نو هغه ورته وایي چې جي دا د دې
جګړې چلون کې دی که نه دا جګړه د دې لپاره کېږي بیا ورته وایي چې ښه وایي چې بس صحیح ده صحیح ده صحیح ده بس زه به سبا فیصله وروم ورته د هغه نوم مو ولیکو وایي سبا یې فیصله وروله چې دا څلورو کسانو چې کومو قبضه کړې دا یو دا تور کوټ والا دا 15 واړه پانسي کې نو وایي سره د وکیل قبضې والا پانسي کړو او هغه ته وایي چې ځمکه ستا ده ځه بجوی په ټول ریاست کې د کړک سنګ چې کوم دی نو قانون ومنلی شو وایي دا خو عجیبه سړی دی دی خو په وکیلو میله نه کوي بیا هغه ورته وایي چې د جګړې سر خو دی دی دا جګړه خو دی کوي یو هم تیزوي بل هم تیزوي یو هم تیزوي بل هم تیزوي وی په یو میاشت کې هلته کې چې کوم دی نو بالکل جرمونه ختم شو بیا هغه انګرېز اریانو چې ته خو دا نه خواندر یو دا دار یې واغه دی بیا هغې ورته وایي چې دا ظالم خو په هېڅ چا هیله نه کوي ده خو ورسره هغه چې کوم د هغې دپاره وکیل و هغه هم ورسره مجرم کړو نو که نن سبا هم قانون داسې شه که نه اصل مجرم دغه وکیل دی چې دی دا دواړه جنګوي نو که دی هم ورسره پانسي شي نو قانون به سم شي نو دا بعضې وخت کې چې کوم دی نو هغه قانون تیزېدل او بعضې وخت کې قانون کې دیر راتلل په هغې کې نقصان وي فایده پکې نه وي چې د چا دپاره وي الله پاک وایي د دې دپاره ما قانون نرم کړی دا دی چې په دنیا کې ولا که زه عذاب ورنه کړم نو دا نرمي نه ده دې سره سختي ده ځکه چې ورځ داسې را روانه ده چې وتر المجرمین ته یوم تبدل الارض غیر الارض کله چې الله بدله کړي د ځمکه په بلې ځمکې سره او هغه بلې ځمکه به څه احادیثو کې راځي هغه به د انصاف ځمکه وي دا ځمکه به بالکل چې دې باندې بې انصافۍ شوي دي دا به الله د سره چټ پټ ختمه کړي او په هغه ځمکه باندې به وي نه غري او نه به ډوغلي بس بالکل اواره وي ټول انسانانو ته به یو بل ښکاري د انصاف دپاره به هغه وي الله وایي انصاف به زه په داسې ځای باندې کوم چې هغه ځای کې د سره بې انصافي شوي نه بس په هغې باندې به انصاف کوم او هغه به وي لکه د دې دا سموسه چې تکېږي د دکې معدې په شانتې بالکل اواره ځمکه به وي او اسمانونه به هم الله دا ختم کړي دا نظام به بالکل ختم کړي الله به وایي اوس به چې کوم دی نه انسان دا مې د دې دپاره ختم کړي تا ته اندازه ولګي چې تبدیلي راله اوس به صرف انصاف کیږي وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد ته به دا مجرمان وویني چې دوی به تړلي شوي په زنځیرونو کې دا زنځیر لپاره تړل د څه لپاره کیږي د بېعزتۍ لپاره ځکه چې د جیل هغه دومره لوی د اوسپنې هغه ګیټونه د هغې نه دغه نشي راوتی مجرم نشي راوتی خو دا ده چې په خپلو کې بیړۍ چولي او په لاسو کې ورته هتکړۍ چولي دا د ده د بېعزتۍ دپاره دا د ده د بهادرۍ نښه نه ده د دې قیدي د بهادرۍ نښه نه ده چې ګنې دې دومره بهادر دی چې ده پسې هلته کې هم چې کوم دی نو دروازې دي د اوسپنې او دلته کې ورته هم د اوسپنې زنځیرونه پراته دي نه چې دې خلکو ته بېعزته شي نه الله وایي په هغه ورځ به څوک تښتېدی نه شي خو د بېعزتۍ لپاره په زنځیرونو کې راوستی شي سرابیلهم من قطران او کمیسونه د هغې به د قطران کې دی کې دوه معنی مفسرینو کړي دي یو معنا هغې کړې ده ګوګړ بارودو او یو معنی کړی د رنځړو نو چې کوم رنځړه کړی ده نو هغه هم صحیح ده تطبیق پکې دا دی چې رنځړه چې تیل دي دا چې په کم سیز باندې ورواچوي نه دا اور ځان ته لګه د پېټرول راښتي په دې باندې اور ښه لګي او دویم چې کوم دی نو دا کتران دا بارودو ته وایي ګوګړ چې ورته وایي په ګوګړ خلک استعمالوي د اور دپاره چې دا کارتوس کې چې کوم دغه دا دارو دي چې هغه اور خالي الله پاک وایي هغه اور به هسې هم تیزي او د دې دا کمیسونه به ورته هم الله پاک هغه د بارودو کې او که موږ وایو چې رانځړو نو دوی به د رنځړو په تیلو ورته غوړ کړي چې دا اور دې ځان ته راښ کړي الله پاک وایي وتخشى وجوههم النار او دومره تیز اور به وي چې پټ کړي به وي مخونو د دې لره اور لیجزي الله کل نفس ما کسبت چې الله پاک هر یو انسان ته د هغه د عمل پوره بدله ورکړي چې دلته کې خو هر یو انسان ته پوره بدله نه میلاویږي د الله د حکمت مطابق بعضې خلک د انسان په طلب کې خورې واغوندي د انصاف ورته میلو نشي نو هغه ته هلته انصاف میلاویږي نه هغه بلا بل شانتې انصاف وي او بعضې انسان داسي چې هغه ته په دنیا کې هم انصاف میلو شي او د الله پاک هغه بدله ورته آخرت تم پاتې شي د الله پاک وایي دا هر څه چې زه کوم لیجزي الله کل نفس ما کسبت چې هر یو انسان ته د هغه د عمل موافق جزا او سزا ملو شي ان الله سریع الحساب بشک الله زر حساب کوونکی دی او د دې زر حساب نه مقصد څه دی د ده د مرګ د ده د حساب شروع ده د ده د عمل د ده د حساب شروع ده د دې زر نه مقصد دا دی هذا بلاغ للناس دا قرآن دا احکامات د الله دا بلنه د الله دا هذا بلاغ دا رسونه د للناس خلقو ته د څه دپاره لینظروا به چې پې ویرې چې ګورې الله داسې ذات دی
الله په قانون کې ګوري نا انصافي نشته. الله وی د زری زری حساب کتاب به کوم نه د زری زری هغه حساب کتاب به هغه کوي خو د یو وخت دپاره هغه الله پاک رستو کړی دی. وليعلمو چې پوه شي دا انسانان چې انما هو اله واحد چې الله یکتا دی، الله واحد لا شریک دی. وليذکر نو د دې ټولو خبرو نه نصیحت الی هو اولو الالباب د عقل خاوندان پچا کې چې عقلی الله پاک ګور هلته کې وی چې د انسان یو سزا بدایي چې په زړه کې به عقل نی، سترګې به چې کوم دی نو هغه نه رپېږي، سټ به یې نیسلي، په زړه کې به عقل نی. نو دا عقل د الله ر طرف نه یو احسان دی به د انسان. ځکه الله وی چې په دې احکامات چې ما بیان کړو دا یرونې چې ما وکړې په دې کې لازمن نصیحت شته، خو د چا دپاره؟ اولو الالباب دپاره د عقل د خاوندانو. چا کې چې عقلي نه هغه دا لږه سخته په ځان باندې تېره کړي، دا لږه ګواهي په ځانو کې دی، لږې سزا ته غاړه کېږدي، دا لږې چې دلته کې کوم رواني کړي د آخرت په بدل کې دا ډېر معمولي دی. د دې نه توبه وباسي، په ځان ګواهي وکړي، خو د هغه لوی عذاب نه ځان بچ کړي. او کوم چې بې عقلی نه هغه دلته کې دا د عزت او د انا مسله جوړه کړي او آخرت ته ځان ته یو لویه مسله پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله باندې ګمان مه کوئ چې خلاف به وکړي د وعدې خپلې د انبیاو سره. ان الله بشک الله عزیز زورور دی، ذو انتقام زر بدل اخیستونکی دی. یوم تبدل الارض غیر الارض کله چې الله بدل کړي د ځمکه د بلې سره، والسماوات اسمانونه هم وبرزوا لله پیش خلق الله ته الواحد القهار چې یکتا دی او زورور دی. وترى المجرمین یومئذ ته به وویني ګناهګاران په دغه ورځ باندې مقرنین تړلی شوي فی الاسفاد په زنځیرونو کې سرابیلهم کمیسونه د هغوی به من قطران د بارودو وي وتغشا پټ کړي به وي وجوههم النار مخونه د هغوی اور. لیجزي الله کل نفس ما کسبت چې بدل میلو شي هر انسان ته د هغه د عمل. ان الله بشک الله سریع الحساب زر حساب اغستونکی دی. هذا بلاع للناس دا قرآن رسونه د دپاره د خلکو. ولینظروا به چې ته پې یرونه وکړي. وليعلموا او پوه شي دا خلک انما هو اله واحد چې الله واحد دی یو دی. وليذکر د دین نصیحت الی اولو الالباب د عقل خاوندان. فلا تحسبن الله